دنیوي تعلیم حاصلول د کفر دی. دنیوي تعلیم به نه حاصلوي، د دې هیڅ فایده نشته. بعضې بزرګان به تاسو لیدلی وي چې هغوی وایي دنیوي تعلیم حاصلول د کفر دی، دنیوي تعلیم به نه حاصلوي، د دې هیڅ فایده نشته. نو زه تا نه تپوس کوم چې تا سره دنیوي تعلیم نه وي نو ته به ډاکټر کم ځنه پیدا کړي، ته به ماسټر کم ځنه پیدا کړي، ته به پایلټ کم ځنه پیدا کړي، ته به انجینیر کم ځنه پیدا کړي، ته به یو ساینسدان کم ځنه پیدا کړي، ته به جهاز څنګه جوړ کړي، ته به توپه څنګه جوړوي، ته به ماټر څنګه جوړوي، ته به ټوپک څنګه جوړوي، ته به میزایل څنګه جوړوي، ته به اټم بم څنګه جوړوي. دا خو د ټکنالوژي دور دی، جدید دور دی، قومونو ترقي وکړلې او ته وایي چې دنیوي تعلیم حاصلول د کفر دی. دا مه حاصلوي. کوم قومونه چې جاهل دي هغوی سره دنیوي تعلیم نشته، د جهالت په تیارو کې پراته دي، نغه قومونه خود مختاره نه دي. هغوی همیشه بل ته لاس نیولی دی، هغوی همیشه د بل غلامي کړي دی. نو نن سبا دنیوي تعلیم انتهایی ضروری دی، خو صرف دنیوي تعلیم نه، دنیوي تعلیم سره سره څه نه څه دیني تعلیم حاصلول هم پکار دي چې د ستا اخلاق ټیک شي، د ستا کردار ټیک شي، پتا کې ادب وي، ته د خپل دنیوي تعلیم په صحیح ځای کې استعمال کړي.